الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہزار ہزار عالم درسا کے حران محبوبہ، لگی لگی اکرم نصیب میں دا ایمان محبوبہ. دا کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب، پہر نفس قسم پر ابتان قربان محبوبہ. ازل نظر ابد ہر دم دا رب دا علم پشمار، وید تکرار پدیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ. حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. محترم مشران کشران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منکد اللہ جل جلالہ دا طرفنا فرض کړی شوی عباداتو ته وګورو. نسا عبادات داسې دي چې په ټول ژوند کې یو ځل فرض دي، لکه حج. سا عبادات داسې دي چې په کال کې یو ځل فرض دي، لکه زکات. سا عبادات په کال کې یو میاشت فرض دي، لکه روژې. او سا عبادات په ورځ کې 5 ځل فرض دي، لکه مونځ. خو یو عبادت داسې دی چې د هغې حفاظت د ژوند په هر ساه کې فرض، او هغه حفاظت د ناموس رسالت صلی الله علیه و آله وسلم. د دین دا معلومیږي چې دا مسایل څومره حساس او اهم ده. لکه په طور مثال خپل جان او وجود ډېر قیمتي شیز دی. شریعت مطهره مسله ده چې کله یو انسان باندې اضطراري د مجبورۍ حالت راشي او دې د لوږې د مري حلال خوراک نه وي، نو څو لقمې د حرامو نه د خپل جان بچ کېدو دپاره شریعت اجازت ورکوي، ځکه جان قیمتي دی، بچ کول غواړي. داسې که یخنۍ کې یو انسان ته د فعالیت جیره وي، شریعت وایي د یخ اوبو په ځای تیمم ووهي، ځکه چې وجود ضروري دی، بچ کول غواړي. خو چې کله خبره د ناموس رسالت صلی الله علیه و آله وسلم راشي، نو که یو طرف ته په ناموس رسالت باندې حملې شروع وي او بل طرف ته ستا جان په خطر کې، نو هغه ټایم کې جان بچ کول نه جان قربانول ضروري دی. ځکه فرمایي: قسم د مور او د پلار سر و سترګې زر کر رتا، کړم به لوبګي تر پاک پیزار د محمد مصطفی. لدغه درد ای مولا صحت نصیب مکړه، محمد امین دی بیمار د محمد مصطفی.